محترمو تاسو به دې تصویر کې لیدلی شئ چې چا زموږ د علماو هغه تصویران شیر کړي دي او بیا ورسره لیکلي دي که دا مولیان په پولیس راد باندې تیر شول نو موږ به هم په پولیس راد باندې تیر شو. یعنی دا ویل غواړي چې دا دومره لوی دی او د بدن نه غټ دی ګویا چې دوی په پولیس راد باندې نشي تیرېدلی. نو محترمو پولیس راد دا لوبو د ټوغو سیز نه دی چې موږ دې په پولیس راد پسې خندا شروع کړو او بیا دې پسې مذاقونه شروع کړو او نه په پولیس راد کې د پهلوانۍ او د طاقت او د بوډاوالي د ځوانۍ څه خبره شته دی. که یو انسان نیک دی نیک عمل یې کړی دی نو الله رب عزت به دا بجلی د پلق په شان دی دا په پولیس راد باندې پورې باسي. او که چېرې یو انسان هغه نیک عمل نشته دی هغه بدبخته دی نو که دا د دنیا د ټول نه طاقتور وي او د بدن نه هغه نری وي چې په هر څنګ باندې دا برابر وي خدا په پولیس راد باندې نشي تللی. نو که چېرې دغه مولیان شي یا نور څوک شي د دیو عمل صحیح نه وي نو بیا خو یقینا په پولیس راد باندې تیرېدل مشکله ده. او که چېرې عمل صحیح وي او ستا په شانتې د بدبخته انسان عمل چې کوم دی دغه رنګ خراب وي نو انشاءالله دغه علما به په پولیس راد باندې تیریږي او ستا په شانتې بدبخته به چې کوم دی جهنم منځ ته ورلیږي. او داسې قسمه پوسټونه محترمو هغه هم د پی ټي آی کسان اکثر شیر کوي. دا کس چې ما د دې آیډي وکتله نو دا هم پی ټي آی والا دی. نو دې خلکو چې کوم دی مخکې هم د علماو بېعزتي کړله او نن هم کوي بیا به هم کوي. نو زه دغې خلکو ته هم درخواست کومه چې د الله رب عزت نه ویرېږئ. کله په پولیس راد پسې خنداګانې کوئ کله چې کوم دی تاسو په ګیرو پسې پټکو پسې خنداګانې کوئ او کله په علماو پسې کوئ. نو زه تاسو ته دا درخواست کوم چې داسې کار مه کوئ د الله رب عزت نه ویرېږئ. قبر ځان ته مخې ته کوئ او آخرت ځان ته مخې ته کوئ نو انشاءالله بیا به تاسو داسې ګناهونه نه کوئ. الله رب عزت ته موږ داسې غلطو پوسټونو کول نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.